زه ورته ته یو د زکات د ورکړې په باره کې یو اصول درښیم. هغه اصول دا دی چې زکات ته اصول ته نشئ ورکوئ. اصول ستا پلار نو نیکه ورنیکه بیا نو پسې ځه چې درته مشران په عمر کې یعنې ستا پلار دی، ستا نیکه دی، ستا د نیکه پلار دی، او یا د انا ده او مور ده، د مور مور ده، انا ده، سر به خلاص. دا اصول دي، په دې ته زکات نشئ ورکوئ. دا یو شی په ذهن کې ونیسئ. دویم شی فروع دي. فروع یعنې چې څوک د تا څخه زیږېدلی دی، لور ده، زوی دی، او پاته سو د لورو د زامنو اولادونه دي، دا په فروع کې راځي. دا دویم، دې ته هم زکات نشئ ورکولی. او دریم زوجین یعنې کور والا او سړی په خپل مابین کې زکات نشي سره ورکوی. دا یې درې. او څلورم صاحب نصاب چې څوک 1,50,000 روپۍ ولري و هغه ته زکات نشي ورکولی. هغه غني دی، هغه فقیر و مسکین نه دی. او څلورم چې په دنیاوي لحاظ د تا سره څوک په مال شریک نه وي، هغه ته یعنې په مال د سره شریک وي، هغه ته زکات نشي ورکولی. ولې خو هغه مال دی چې ته زکات ځینې باسې، خو د دم دی دغه مال. نو خپل سړي ته د خپل مال زکات څنګه ورکوي؟ نو دغه ته په ذهن کې ونیسئ. اصول و څه ته ویل کېږي؟ پلار نیکه. فروع څه ته ویل کېږي؟ لور و زوی. او بیا صاحب نصاب. او بیا په مال شریک. پنځم چې دی غیر مسلم، و غیر مسلم ته زکات نشي ورکولی. دا پنځه خبرې که ته په دماغ کې ونیولې چې هر څوک ستی مخ ته راځي په دې پنځو کې وهئ، که کې ځایدۍ مه ورکوه، که نه کې ځایدۍ زکات بیا ورکوه. اوس نو پر دې سربیره زه تاسې پوښتنه کوم چې ورور ته زکات ورکول جایز دی که ناجایز دی؟ ورور که چیرې ستا سره په سرمایه شریک و، زکات نشته. پنځمه خبره ستی په یاد ده چې که په سرمایه د سره شریک و، هغه ته به زکات نه ورکوي. که په بیشته څه ګډ ولو، د څه جلا ولو، بیا زکات ورکولی شي. خور که په بیشته سره ګډه وه، زکات نشي ورکولی. که په بیشته څه جلا وله، زکات ورکولی شي. دا رقم نو اکا دی، د اکا زامن دی، ماما دی، خاله ده، د خاله اولاد دی، دا ټول که چیرې ستا سره په مال شریک وله، زکات نشي ورکوی. که نه و شریک، بیا یې ورکولی شي زکات.